बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद लरम تاسو ورو جوړ او خوشاله وي او ژوند په موضوع کې به دوستانو یو بدبخت زوی خپل پلار ډېرې زیاتې به درد څخه قتل کړو. ولې قتل کړو؟ واجه سوا څه ګناه کړی و چې هغه قتل کړو. که تاسو د خبر باندې ځان خبرول غواړئ مونږ چینل مخه سبسکرایب کړئ، ټلې نشان د سوي چې مونږ راتلونکي معلومات ویډیو تاسو ته اسانه سم ملي شي. دوستانو دا واقعیت سوات مټه ده چې و زوی خپل خزه په سار باندې خپل پلار قتل کړو. دوستانو د پلار څه ګناه کړی چې د خزه د سپک قتل یو صحیح حساب ولې دغه زوی چې یو دومره غټي واده وته وکړو، هغه خزه ته هغه لوغوند کار ویل، هغه باندې خزه خپاش ولا او خپل خوند ته وګونه ډاکړو. هغه په نتیجه کې زواره پسی او خپل پلار په تماچې باندې اولی. دوستانو که سوچ وکون د پلار چې د مونږ د پره د جنت دروازه ده چې هغه باندې مونږ ننوزو جنت ته، خو هغه جنت دروازه چې دا د غزان د خپل ماته کړه، خپل پلار ویشتلو. مونږ د صبر نوم ور مونږ خزي خبره دومره زیاته اورو چې خزي خبره داسې اورو چې څنګه د نعوذ بالله من چې څنګه چې مونږ د ایمان حصہ د مونږ خزي خبره باورو، هغه باندې خپل پلار قتل کو، خپل مور قتل کړو. داسې ډیره واقع مونږ د معاشره کې شوې دي. نعوذ بالله من ذلک. مونږ د کوم طرف ته روان یو چې مونږ دی ونه نه پوهیږو چې مونږ څه وکړو څه ونه کړو، څه مونږ د پر خدي څه باد دي، څه حلال دي، څه حرام دي. دوستانو خپل پلار هغه پلار چې هغه خپل آری و خوشحالي مونږ د خوشحالۍ د پر قرباني کیو، هغه مونږ وی خپل خزه په لګي باندې خبرې باندې قتل کو. دوستانو ډیره زیاته افسوسناک واقعه ده چې مونږ ته الله پاک داسې واسرنه کې چې مونږ خپل پلار طرف پاسو. دوستانو مونږ نه نوې ویډیو مخه خوښوي وي مونږ چینل مخه سبسکرایب کړئ، کمنټ سیکشن کې خپل رائے اظهار ضرور وکړئ. والسلام.